د رستم پریس کلب سوري لاندې د عتیق الرحمن خاکسار په مشرۍ کې د امن و امان حوالې سره د آل پارټي کانفرنس تابع شوې وه چې پکې د محکمه پولیس افسرانو ډي آر سي د سودم لوی جرګې مشرانو صحافي ورورولۍ بشمول د ټولو سیاسي ګوندونو مقامي مشرانو ګډون کړی و. کانفرنس ته د پاکستان پیپلز پارټۍ لخوا حاجي فیاض علي اوان، حاجي نواب علي، د جماعت اسلامي لخوا زیب عالم بابو او سجاد سید باچا، د پاکستان مسلم لیگ نون سید وارث او جاوید خان، د تحریک انصاف سید خټک، د جمعیت علماء اسلام حضرت بلال، د عوامي نیشنل پارټۍ لخوا ایاز خان، د پاکستان مرکزی مسلم لیگ لخوا جانشیر خان، د پښتونخوا ملی عوامي پارټۍ همایون خان، د رستم پریس کلب لخوا سینیر صحافي عزیر علي نعماني، واحد علي یوسفزی، د سودم لوی جرګې صدر همت علي خان، او ډي آر سی فضل محمود عرف سپین خان، شیخ عبدالبصیر المدني او نورو د هوایي فایرنګ، منشیات، فحاشۍ، سود، انډرپلې، قبضه مافیا، نور علاقايي جرمونه په ډاګه کړل. ډي سي پي رستم سرکل عاشق حسین خان او اس ایچ او رستم داود خان وویل چې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران او عام ولس دې د پولیس مرستیال جوړ شي چې د پولیس او ولس خپلو کې رابطه وي نو علاقايي امن به برقرار وي. دی وویل چې موږ به د مخکې په شان د ظالم خلاف او د مظلوم ملګرتیا کوو. دې زیاته کړه چې ولس دې په جرمونو کې ککړو خلکو خلاف نشاندهي وکړي. موږ به د هغې نوم په راز کې ساتو. ډي سي پي رستم سرکل عاشق حسین خان وویل چې د علاقايي امن برقرار ساتلو کې دې هر کس خپل کردار ادا کړي. دې سره به په جرایمو کې کمی راشي. د تقریب په آخر کې د سودم لوی جرګې صدر همت علي ګړیاړوي صدر رستم پریس کلب عتیق الرحمن خاکسار ته خپل 3 کتابونه هم ډالۍ کړل. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز مردان.